په فیسبوک باندې چې څومره هم د سونو پښتونخوا اوریدونکو کتونکو ته هغه ته بیا هر کله وایو په دویم سیګمنټ کې چونکې په ریډیو باندې زموږ د سلسله پیل ده او مونږه سره نن په پروګرام کې ډاکټر مهک مختار صاحب موجوده ده کوم چې ډرمټالوژیست ده او مونږ سره په ډومبي سیشن کې خو ډیټیل سره خبرې کړې د دې وخت کې مونږ سره د لایف کال سلسله هم هغه شانتي مونږ دوامدار ساتو کوشش دا کوو چې مونږ سره کوم اوریدونکو شریک شي چې هغه خپل جذبات او احساسات په خړول مونږ سره شریک کی څه قسم له سوالونو د غي ورته پوره جواب ملو شي نیکسټ کالر اورو چې مونږ سره سوق دي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام خیر رحمان بھائی څنګه الحمدلله جی څوک جناب حکم زینا خیر د دې لنډي سړک نه خبرو کوم نثار اسحاق کنه جی نثار وصال جی وصال سے وای غنه سبب ویل غواړي خیر دی جی تاسو خو وای الحمدلله مونږ دا یو جی دا سکین باندې چې دا خشکی راشي جی او جی او جوغاتی او بل دا دی میډم سیفټي او تاسو چې دا کوم دوايان یاد کړئ چې دی له دا پروډکټ او دا شي څه ده کنه او راته یو چې دی دوايان دغه لګراته و چې دا به واخلو صحیح ګوري اصل کې دا څه کار دی کنه چې تاسو ته پریډیو باندې خو د پروډکټس ډیفرنٹ نمونه نشي اغسته او دا بل دا چې دی دا وی چې مونږ تشخیص وکړو هغه نه پس چې مطلب معاینه وشي نو نه پس به تاسو ته بیا ریکمند کوو تاسو بیا هسپتال تم تلی شي کلینیک تم تلی شي نو الته کې تشخیص یا معاینه نه پس چې کم دی تاسو ته به دوايان بیا درکې صحیح ده سر دا بدن خشکی ردی باره کې لګراتو یو صحیح شو ٹھیک شو په دې حواله باندې خبره کو ډیره مهرباني ها میډم مثال چې کم دی لنډي سړی غو چې بدن خشکی نو دی د پاره سو کو چې خشي وګوره اوس خو نن سبا د یخنیانو موسم شروع شو هغه کې ظاهره خبره ده د سکین ډراینس ام وی د نه علاوه بیا خلک زمونږ چې کله لامبي نو هغه ګرمي او بو سره لامبي ډیر زیات ګرم او بو ام چې سکین نه هیومیډیټي او د لاسا خشکی نورم زیاتی کی صحیح نو د لپاره ضروری دا چې مونږ څنګه چې زمونږ دا فیس واړی چې کیر اکه شانتي زمونږ پوره جسم کیر غواړي جی نو پکار دا چې مونږ خو شانتي موئسچرایزر جی هغه استعمال کو او هغه سره مونږ پوره فل باډي باندې موئسچرایزر یوز کو صحیح او ډیفرنٹ موئسچرایزرز بازار کې هم اویلیبل دي صحیح خو که افورډیبিলিټي نه سوک او چې موئسچرایزرز نشي افورد کولی نو سمپل پټرولیم جلی ټولو نه موئسچرایزر دا او هغه تاسو خپل فل جسم باندې لګولې شي یعنی ویسلین د نه علاوه لیکوډ پیرافین راځي هغه په آیل شکل کې وي هغه ایزیلی اویلیبل دي هغه سرم تاسو خپل پوره جسم غوړولې شي بالکل ټیک دی یعنی مطلب دا چې د دې د حل لپاره دا یو خو بهترین لار ده خشکې نه بچ کېدو د لپاره بالکل صحیح 524143 زموږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ نیکسټ کال السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک جناب حکم زینا عبدالقادر مسرور فرام کوهات ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره شریک شوي وای کنه جی سبب ویل غواړي مودا لغړو پوښي جی دا کوم د ویخته ډیر خرابي کنه د ویخته سپورت دوره خراب شي چې بیا سره ترمن خرابيږي او سر ویخته دومره خراب شي ور سره سرمن خرابيږي بالکل د ترمن نه د دسه خراب شي چې بیا مور باندې ولګو بیا د نه خکې پوښي صحیح ډیر زیات خرابېږي د دې ولا سره ته ډوټکا د چې هغه ته وخه پوښي ټیک دی ان شاء الله په دې باندې خبره کو تاسو ووري ها جی صحیح ده ها ټیک شو مهرباني چې موږ سره شریک شوي ښه مېنم دی وی چې د ویختو د وجه نه چمړې تم نقصان رسي او تاسو غوښتیو ویل چې ویخته چمړې برخه ده بالکل جی اوس د ویختو خرابېدو یا چې ویخته زیات اوزي جی ته موږ هیر فال ویو هغه ام ډیر زیات وجوهات دي صحیح او هغه تشخیص ام ډیر ضروری دی صحیح ځکه چې کله پورې تاسو د هغه چې دا ویخته ولی اوزي د دې تشخیص اونشي نو هغه بیا موږ نشو ټریټ کولای صحیح اوس د ویختو وجوهات بغټ وجوهات بزویم صحیح چې یا خو زیاتر نیوټریشنل ډیفیشنسیز لکه یا آیرن کمی وي یا زنک کمی وي یا وټامین B12 د دې شي کمونه ام ویخته اوزي صحیح یا اکثر س بیماری یا س ایلنس غټه بیماری سو تیر کی نو اغه نه پس ام 2-3 میاشتو پس ویختار تاویدل شروع شي صحیح د نه علاوه خزو کې ډیلیوری نه پس چې کله ماشوم 2-3 میاشتو پس هیر فال شروع شي هغه بیا خپل ټریټمنټ دی صحیح سړو کې چې کم هیر فال وی چې کم مونږ هغه ته د انډروجینټیک الوپیشیا ټرمینالوژي یو چې کم دا عام گنچپن دی
نو هغه یا جنیټک وي یا هارمونل ایشوز وي نو د هیر فال هر هیر فال بیا خپل ډیفرنٹ ټریټمنټ دی نو اول دا ضروری وي چې موږ د دې تشخیص وکړو چې دا هیر فال څه د وجه کیږي یو ځل هغه ډایګنوزس وشي بیا هم اکه مطابق هغه علاج کیږي. بالکل صحیح. مطلب دا دی چې د تشخیص نه پس د علاج معالجې سلسله شروع کېدی شو. یقینا چې په دې حواله باندې ظاهره خبره چې څه قسم له ابهام په طب شعبه کې چې کم دی نشي پرېښودی، نو په دې وجه باندې ته ډېر احتیاط کوي. بهرحال نیکسټ کالر اورو چې څوک دی موږ سره حکم زیری دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. خسته رحمان اورور څنګه؟ الحمدلله جی. څوک جناب حکم زینا؟ یاره زه ما خو ډېر وخت وشو چې زه به خسته رحمان استاد ته به رنګ کوم خامخا. ډېره مهرباني. چې د خپل چارواکو ته دغه روکش دی چې د ریډیو نه خو دا ډاکټرانو دا سرخي پوډر والا وشړل. صحیح. نو بس زما همدغه سوال دی. بالکل ټیک ده، بالکل ټیک ده. په دې هم خبرو کو نور څه داسې تپوس چې تاسو میډم نه کول غواړئ. بس زما همدغه وروره چې د ریډیو نه دا ډاکټران او دا سرخي پوډر والا ورک شي. صحیح صحیح. بالکل ټیک ده. ډیره مننه کوم تاسو چې مونږ سره شریک شوي. 5254 زمونږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ. نیکسټ کالر اورو چې څوک دی موږ سره. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک جناب حکم زینا؟ زه جان محمد خبرې کوم د دغه نه د ډیر کال نه. جان محمد صاحب ډیره مهرباني چې مونږ سره شریک شوي. وای کنه جی سبب ویل غواړي. دا زما یو 2 کاله مخکې را باندې شوګر راغی، بیا مې بسینه باندې راوخته ولاړم د بیا صاحب له لاړم. بیا ما سبدار چې دغه مې وسو هغه خو شما وسو وړي لیزي را باندې اخیږي و دې زرا اوسې چې هغه سبا سره تم ډاکټران نم زما دغه پان شیره ته ودی کې بي و ما دغه مکمل مطلب دا چې دا چې بچ دې دغه شي هغه وړل دیزه جی چې دا چې ډېر نصرات اوسه دا اوس کې دې ما خام بیا زما ډاکټر له لمبر مې راغی سره تاسو نو مې کوم معلومات کوم چې تر له غلا کوي. بالکل ډېر مهرباني. به او دا دانه په کم ځای باندې روزي؟ دا دانه یو مې د مړی باندې خو یو مې په خوا باندې یو مې په دامه خامخ تر زنګانه لاندې ته قضیه باندې اخته دا اوس هم څه وخت موړه ده. بالکل ټیک ده. بالکل صحیح ده. په دې باندې خبره کوو. صحیح ده. دغه ته ما دا یو ټکی راځي کله هغه کوم دا پیوډین پیلو دا کومه بس دغه ته ما بالکل اوسم ډاکټر لا. بالکل صحیح ده. په دې خبره کوو. ډیره مهرباني جی. میډم څه ویل ورته غواړي؟ شوګر مریضانو کې جی هر قسمه انفیکشن زیات کیږي. بالکل صحیح ده. ځکه چې شوګر یو ملټي سیستم بیماری ده. هغه تاسو ډیر زیات سیستمز انوالو کوي. جی جی. شوګر چې چاته وشي نو هغه قوت مدافعت هم کمزور شي. نو چې قوت مدافعت کمزور شي نو هغه انفیکشنز چې کم نارمل کسانو ته نه لګي هغه ته زر لګي. یو خدا ریزن دی. بالکل صحیح. نو ځکه چې کم سکن انفیکشنز دي هغه هم ډایبیټک پیشنټس ته زیات کیږي. صحیح. او دا چې کم دانې غټې دانې راځي پیپ والا دانې وي د ته مونږ فرنکلوسس وي او دا په ډایبیټکس کې ډیر زیات زر راځي. صحیح. نو اوس خو دا انفیکشن دی چونکې غټه دانه ده نو دا به انټي بایوټکس غواړي. صحیح. چې مونږ انټي بایوټکس د خوراک د پاره ګولې یا لګولو ولا ټیبونه خو دې نه زیات بیا ضروری وي دی کې دوه چیزونه چې یو خو شوګر کنټرول. صحیح. ځکه چې کله پورې دا شوګر کمپلیټلی کنټرول نه وي دا دانې به راخیږي. ځکه چې ما تاسو وی چې د دې بیسیکلی تعلق دی شوګر سره. صحیح. دویم خبره دا پراپر هایجین. صحیح. چونکه دا سټیف انفیکشن بار کیږي جسم باندې جراثیم دی نو د صفائی خیال ام ډیر زیات ضروری. چې روزانه شاور زالي او کپڑے او د دې ټول هایجین خیال ساتي. بالکل ټیک ده. بل دا دی چې موږ سره یو لیسنر شریک شوی دا هغه دا وایي چې زما وخت ډیر زیات واړه دی او شولډر پوری دی د نوګدیږي نه ډیر راته څه طریقې کار یا سهل راته وخی. مونږ دا وخت چې کم نه وګدیږي هغه عمدکه چې د دې سریزن دی یا خو وخت هیر فال زیات دی زیات اوزی. بل دا هیر گروث چیک پیټرن وی څه خلکو زر وګدیږي څه خلکو دا جنیټک وی موروسی وی. صحیح. څه خلکو کې جنیټک گروث سلو وی. صحیح. هغه ډیر رو وخت وګدیږي. څه خلکو کې زک او دا جنیټک وی. صحیح. چې دا جنیټک دی نو هغه خو بیا اسم نه کیږي. صحیح. کدا څه بیماری د وجہ دی صحیح. نو هغه به بیا تشخیص کول غواړي. صحیح. چې دا څه وجه ده چې دا نه کول غواړي. صحیح. هغه هم پراپر هیستوري غواړي
ایگزامینیشن غواړي صحیح. چې ډایګنوزز وشي. بالکل ټیک ده. یعنی مطلب دا دی چې د تشخیص نه پس به بیا په دې باندې تفصیلی خبره کې دي شي. اسی اورال وجوهات سي د لنډو ویختو وګوره اوورال خو ما تاسو ته وایي چې ټولو نه زیات امپورټنٹ جنیټک. صحیح څه خلکو کې هیر گروث فاسټ وي، څه صحیح. خلکو کې کم وي او د جی. جنیټک فیکټرز وي. صحیح دې نه علاوه زنک، جی آیرن دا جی. دوه شیزونه خالص نر میسج مو کو چې زمام جنیټیکل وجه ده او او نو نو دې د پر بیا څه ټریټمنټ وی چې جنیټیکل چې جنیټک دي د لپاره ځکه چې ها جی. دا جنیټک راغلی ده د صحیح. مدر یا فیملی کې به نور ټولو ته دا صحیح د کشانتي مسله به وي. صحیح د صحیح دې بیا ټریټمنټ نه صحیح بل پښتو د لپاره دوه شیزونه ډیر زیات، درې شیزونه بلکې ډیر زیات جی ضروری دي. جی یو وایټامین ډي، جی یو آیرن او یو زنک. صحیح د دې درې شیزونه کله کمې راځي نو ویښته باندې خامخا فرق پریوزي. صحیح دا زموږ هیر فال هم زیاتوي او دا صحیح زموږ هیر گروث هم کموي. صحیح. نو دا درې شیزونه بیا ډیر ضروری دي چې موږ هغه والو. بل دا چې عمومي طور باندې کوم خلکو ویښته پروزي هغه بیا دوباره دا چې کوم مختلف قسم له پروسیجرز کیږي یا د ستنې ورته لګي یا مختلف قسم نو دا څنګه دا محفوظ دي. دا تاسو دا خبره وکړه دا نن سبا باقي چې دا ډیر زیات دي. نه علاوه جی وګوره هیر فال کې جی ما تاسو ته وایي چې خالی هیر فال کې نه هر بیماری کې دا ډیر زیات ضروری چې تشخیص وشي. صحیح اوس دا ټول پروسیجرز چې دي دا بالکل فائدہ ورکوي، صحیح خو دا ایز لکه که تاسو نو ټریټمنټ نه کوئ او هغه بیسک کاز هغه نه ټریټ کوئ نو صحیح چې تاسو بره په هر څه ټریټمنټ وکړئ صحیح هغه به تاسو له فائدہ نه درکوي. صحیح ایستھیټک پروسیجرز کې پی آر پی هیر لاس لپاره مونږ کوو او پی آر پی هم سیشنز کې کیږي. صحیح د نه علاوه نن سبا چې کوم نیو ټریټمنټ راغلی دی هغه ایگزوسومز دي. صحیح ایگزوسومز پی آر پی نه زیات پاورفل دي جی او هغه هم هیر لاس ښه کنټرول کوي او ډیر ښه ریزلټس دي. بټ ریزلټس په اله راځي چې کله تاسو ورسره نور چې کم د کاز ټریټمنٹ دی لکه وجہ ټریټ کې جی بیا بره په هیر د لپاره پروسیجرز وکړي نو بالکل صحیح رزلټ ملاوي. بالکل ټیک شو. ډیره مهرباني یقینا چې ډیره خوندور او ګټوره سلسله شروع ده. زه دا وایم چې مونږه زیات اوریدونکو انټرټین کړي شو. ډیره بخښه خبري. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. سلامونه او نیک احترامات پیرزونه وړاندې کوم. ډیره مهرباني چې څوک جناب حکم زینا دا د جنید خان د ساوث وزیرستان چګملای نه. صحیح صحیح. ډیره مهرباني چې موږ سره شریک شوي. وای کنه جی سبب ویل غواړي. سر جی تاسو چې کوم ټاپک خود دی کنه جی جی یقینا دا چې کومه بیماریاں دي اکثر چې کوم سکن بیماری چې کومه ده کنه جی جی زه په خپل دا خبره وکم چې مطلب چې کوم د ځواني کې دانې چې کوم ورته ویل کیږي او جی او یو خو زه اپیل هم کوم تاسو پلیټ فارم طرفه چې کوم مطلب د ټرانسمیټر لګولې شوی دی په دې کې دا خوريږي مطلب لګیا دي چې کوم د ګټې لپاره د خپل فائدې لپاره خلک شروع دي مطلب هوسټینګ کوي چې دا کریم واخلي کریم واخلي. مطلب دا هم نه د پکار باید پکار دا مطلب چې کوم فیس ته مخ چې کوم دی کنه دا چې کوم دی دا په دې مې تجربه نه د پکار. زه چې خپل خبره وکم خپل ایکسپیرینس تجربه مې دا وایي چې باید وکولای شو چې کوم دغه کوم زمونږه مطلب بزنس په لیول باندې مونږه چې کوم ډاکټران شروع کړی شوی دی. اول ځ خپل هم دا خبره کوم چې اته هم پکار دی چې په دې باندې لږ شان دي مطلب غور فکر وکړي چې داسې خبرې نه مطلب ګریز وکړي چې هغه خلکو توان په غو باندې ورشي کنه. بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده. په دې باندې خبره کوډي رخولې خبره جنې تاسو کا دی چې په خپل مخ باندې تجربه نه دی کول پکې دی بیډ ایکسپیرینس ما سره شوی دی. بالکل دا خبره دی بالکل ټیک خبره لکه موږ ودو چې خپل طرف نه دوايانو استعمال یا ټریټمنټ او دا مخکې یو کالر دا خبره وکړه چې وایټنینګ کریمز باره کې هم دا خبره وکړه او بالکل اکنی هم وګوره دا ډیر زیات ضروری ده چې تاسو چې کم ټریټمنټ کوي هغه یو کوالیفاید ډاکټر تشخیص او ریکمنډیشن نه پس یوز کړي. بالکل صحیح. څنګه چې ما وی چې نن سبا خو سوشل میډیا دور دی. سوشل میډیا باندې هر څه خرڅيږي. ما تاسو وایټنینګ کریمز دي کا اکنی کریمز دي په تاسو دا پته نشته چې هغه کې څه دي. دا څه ده او دنه پکې انګریډینټس دي او هغه اثر څه دي او هغه اثر څه دي. جی نو هغه کریمونه تاسو ته فائدې نه زیات نقصان رسي. دا څه ده نو چې کلم تاسو څه شی استعمالوي سپیشلی خپل فیس باندې یا خپل ویښتو باندې یا هر څه نو هغه پکار دادا چې تاسو
اول یو کوالیفاید ډاکټر ته اوخی او هغه ریکمنډیشن نه پس استعمال چې اثراتو نه خبر وي. چې اثراتو بالکل صحیح ده. نیکسٹ کالر به ورو چې څوک ده. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څوک جناب او کم زینا؟ یاره زه سبیا راغلم خپانه شي پوشي نه جی نه خیر دی. نوم هم څه دی او کم زینا؟ عبدالقادر یم د سره کوم کوړ. عبدالقادر صاحب د کوړ روډ نه. ها وای کنه جی. یاره جی خپه شنه لکه بیا سره راغلم بخنه د نه غواړم. نه نه او تاسو خپل خبر وکړئ جی. د سیدات د ما ته کوم سر نه څه ویلو کنه. او جی او دې علاج تاسو ته د لک ډیر ول علاج د سره شته دی دی ولا د سر د علاج اے تاسو د سر متعلق څه خبر اوګه مونږه خود خوشکې تاسو ته پوس کړي وختي کنه لکه سر یخته خرابېږي د سره بالکل چرمنه د څه خراب شي ته خوړی نشي بالکل لکه څه خوړی نه غن کې شي خا خاص تاسو وای چې د سر وخته بالکل دی کال کړي وای چې سرمنه ور سره خوړی نه کیږي بالکل خوړی نه ها خا مینم خدا وی کنه چې د تشخیص بکونو البا چې کم دی د دې معاینه نه پس به تاسو ته دوايان لیکل کیږي لکه دا سې نشي کېدی چې دلته نو اندازه ولګي چې دا به کومه بیماری بیا څه شي وي او دا تاسو سه علاج لکه ډیر ولو کوي شو کنه او جو ظاهره خبره ده چې د هر یو سیز علاج ته چې کم یو مثلا وی ناغه بیا تشخیص نه پس پته لګي خاجي د تاسو اواز دور غره چی سلو لکه د ترتی ریډیو باندې خازما واسلو راځي کده میډم سلو راځي نه تاسو اواز یو شه خو اواز بیا د ترتی کوړه کنه لکه ټیکنیکل لاند خاص ته کوهات کې مسله ده ټیک شو پدې باندې به مونږه متعلقه ټیم ته وایو چې هغه برته سيزونه میزونه ټیک کې چې تیز आवाज در رسی صحیح ده او دا خبره ذاته ټیک شو ډیره مهرباني چې مونږ سره شریک شوي خانو ظاهر خبره ده چې تشخیص نه علاوه خو لکه کېدی نشي کنه دې لا سمون څه کوي چې دا ډیر زیات ضروری ده چې کلم تاسو زینو یو کوالیفاید ډاکټر ته خامخا بالکل صحیح غواړي کنه چې کوم هغه فیلډ دی او نه چې څنګه چې هر بیماری ټولو نه فرست سټپ دی ډایګنوزس یا تشخیص همداسې ده او چې کله پورې ډایګنوزس یا تشخیص اونشي نو هغه باندې هر څه ریکمند کول یا دا کریمو لګي دا هغه تاسو ته فائدې نه زیات نقصان ورکړي همداسې ده بالکل صحیح نیکسٹ کالر اورو چې سوق دی مونږ سره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم 525414 باندې دی وخت کې مونږ سره سوق دی السلام علیکم ستاسو आवाज چې ما خیال سیګنل مسله د نو आवाज هم راځي خدا سي ابرپټ راځي نو کوشش دا کوي چې کوم ځای کې سیګنل پوره یالته نه مونږ ته کال کوي چې په اسانه زمونږ تاسو ترمنځ خبرې کیږي 525414 زمونږ د ټلیفون شمیره یعنی 524143 او 09 د پیښور ایریا کوډ نیکسٹ کالر اورو خجی زمونږ سمرم چې اوریدونکو دی کوشش دا کوي چې کلم تاسو مونږ ته کال کوي نو په دې کې د خبرې خیال ساتي چې په کوم ځای کې سیګنل پوره نو الته نه مونږ ته کال وکړي چې دا شان د پاسانه سره زمونږ تاسو خبره مو شي بل دا چې تاسو ته پوسم کوي نو پهله نه پځین کې ساتي چې تاسو خبره صدا سوال څه دی شکایت یا تجویز څه دی چې دا شانته پاسانه مونږ اورېدې شو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام څوک جناب او کم زینا نام یې بدل انعام صاحب د کم زینا دا ټلنا کاټلنګ نه आवाज هم ډیر زیات سلو راځي لکه تیزی خبره کوي څه تاسو به کوي انعام صاحب سر دا تاسو مکولو دا سړک ډیولپمنٹ کورونه ته کوم لوډ دی لکه دا او تیرګ محمد خان ګورنمنت والا کنه واو دا مو لکه ولا یو روډ تا او تا اوس ته د ډي پی سی یا لکه اوس کولو تاسو आवाज ډیر زیات سلو راځي اوس لګوي تاسو دوباره ما دا سی کنه جی جی زه د ټل او بلن فیلو نه خبرې کوم او راځي سره صحیح او رغزو نه ښه دا مخکې ماته ته مونږ د علاقې یو روډ د لنګ روډ ته ټیک شو هغه د پی سی آر شي او د 2019 صحیح کنه صحیح نو اوس کار په ولاړ دی هغه کوم کار چې پښوی او هغه ختم شوی دی بس ختمېدو ته روان دی بالکل ټیک ده نو دلته هیڅ څوک داسې غمخوري نشته ان شاء الله دا به متعلقه محکمې سره ز شریک کوم امید دی چې ای په کارو کې کخیر تاسو ته روډ کې اساني پیدا کی ان شاء الله مونږ دا ورکزو سره ټچ او لکال ته ټل سیټ ته پراتی بلن فیل نه مای صحیح بالکل ټیک ده دربل د ټل ولا چینل کور نه کوي ریډو ولا او د دې متعلق به مونږ خپل ټیکنیکل ټیم انفارم کو ان شاء الله امید دی چې هغه دغلت کې کم سیګنل دی چې هغه برابر کیو تاسو ته صحیح आवाज درته صفه سوتره صحیح ده
ان شاء الله. ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره ټل نه شریک شوي. تاسو आवाज زکه سلو راتلو مم دی وی چې ټیکنیکلی لګه مسله د आवाज موږ ته صحیح نه راځي. بهرحال چې څومره زموږ اوریدونکو دي موږ د لپاره ټول ډیر زیات معزز یو. زموږ आवाज چونکې د وزیرستان تر چتراله پورې د په پوره خیبر پختونخوا کې او بیا په پوره دنیا کې موږ د فیسبوک او د اپ او د شانتي د ویب سټ د لارې اوریدې شو. نو موږ کوشش دا کوو چې زموږ د پروګرام کوم مقاصد دي د هغې نه مستفید شي هغه ټول خلک کوم چې په دې علاقو کې ژوند کوي او دا شانتي تاسو په اسانۍ سره د دې نه استفاده وکړئ چې کوم مونږه شخصیت را غواړو د هغې سرویسز یا کوم چې خدمات دي نو هغه په بهتره طریقه تاسو پورې ضرور رسي. نیکسټ کالر اورو چې څوک دی مونږ سره. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. محمد اسحاق خبرې کوم دریږي. محمد اسحاق صاحب دریږي نه ډیره مهرباني چې مونږ سره شریک شوي. جی اسحاق صاحب بیګم ته ویلکم یم او په خیر راځي ستوري مو شو ورته ډیره زیاته مهرباني او مننه. او تاسو ډیره مهرباني چې داسې مېلمانه راغواړي کنه دې ډېر شعور اوې خلکو کې راځي دا صحیح معلومات خلکو کې پیدا شي. صحیح یو خبره پوره دا لکه پات یا کالران لګي خو دې څه خبر دي. صحیح په دې خاطر نه دوی دا خبر زه کوي چې دا ریډیو چې کوم د تش په یو څو اشتهارات مې چې دي دې کې ډېر خلک پروګرامونه کوي لکه دې پروګرامونه په کې دي او په اواز ته تاسو اواز ته زما صحیح لکه دې کې ډېر پروګرامونه کېږي کنه مطلب دی چې دې تنخواګانې ورکړي چې د پریویټ اکثر د سکولو دا چې پریویټ دا تنخواګانې ډېرې کوي. نو دا چې په هر څه ته نه ګوښ د پکورونو او په اربونو پیسې غنو په بازارونو کې کریمان والا دي. څنګه چې تاسو مخالفت نه کوم خو دا چې بیا تاسو ولې تنخواګانې را پیدا کړئ او ورکوونکو دا یو څو پرسنټ په شروع کې یو څو پرسنټ دا کېږي پروګرامونه کېږي کنه. صحیح نو دې اصلي د خبر دی او دا تنخواګانې بیا کوم سرکاري کوم چې ریډیو پاکستان د سرکاري تنخواګانې ورکړي. صحیح او په لږ خو پښنا یو څو دي شروع کې پښنا یو څو اشتهارات کېږي نو دا په اشتهارات دا ریډیو په اشتهارات چلیږي. صحیح او بل خبر دا چې ریډیو په دغه خبره کې چې دا کینی او د تاسو مليان نه کی ډیر مهرباني کوي. بالکل صحیح. ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره خپل احساسات څرګند ک. 524143 زموږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ. یقینا چې پروګرام کې سو کوم راځي خپل موقف یا دریځ وړاندې کوي موږ ټولو ته هر کله وایو د هر چا خپل اپینین دی نو موږ ټولو ته چې کم دی په دې پروګرام کې یا په دې مذاکره کې چونکې دا اجتماعي مذاکره ده عوامي مذاکره ده قومي مذاکره ده نو په دې کې پکار دی چې ټول شریک شي خپل موقف وړاندې کوي په چا باندې څه کدغن یا بندیز نشته فیصله خلک به خپل کولی شي چې په کم سیس کې چاته سم مسله ده او یا د اغه د حل لپاره غل کوم لار لټول دي. نیکسټ کالر مونږه اورو چې څوک دی مونږ سره. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څنګه خیر رحمان څه جوړی تکړه. الحمدلله جی څوک جناب او کم زینا خیبر دلنا شروع ولیا ډیره مهرباني چې مونږ سره شریک شوي خیبر زیلینا وای کنه جی سبب ویل غواړي ما دا پردل ته خیر رحمان څه وګای پروګرام کرتا ہے وہ باجو نا پات کرنا او جی اواو او بلا مې ته مایدون هغه سره خبره کړی او پابند په سبلا کورم نه کېږي بغونه بار نه پیرو ولا مایدون او جی اواو یا سره خبره مې ته کړی او مشم هغه او باجو نا پاسه پروګرام نه یې وګای کې او جی هغه چې په پښتو کې وکنه صحیح بس دا د خبره مې تا کړی او مشه کو فقها ورونه سوتل شو کنه ان شاء الله په دې باندې بخامخه کار کوو که خیری صحیح ده. بس الله ماشاء الله فاشول کا صحیح. ډیره مهرباني چې موږ سره شریک شوي تاسو. 524143 زموږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ. مختلف کالرز پکې راځي نو زیره خبره چې ټول موږ انټرټین کوو. نیکسټ کالر اور. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څوک جناب او کم زینا زه حفیظ محراب الدین خبره کوم د بورډ پېښور نه. ډیره مهرباني اجي صاحب چې موږ سره شریک شوي محراب الدین صاحب وای کنه جی سبب ویل غواړي نو کو تاسو داسې برابر چې کله پولو چات کو نو اوس ډېر کوشش وکړو ملاو شو په ما باندې ګوره د میډیم تازه یو خبره کوم په ما باندې را خورخته او جی او ټي میاشتې نه صحیح بیا ما یو کمپیوټر نه دوی واخسته خو هغه څه کار ونه کړو زه بیا لاړم کمپلیکس لا صحیح بي اس ډاکټر وو صحیح ام بي اس ډاکټر مالا ها دوی ډاکټر نه سپالتي را کړی څو ګولې کې خو چې درې وسو اخرى او درې هفته پس اخرى جی جی صحیح هفته د مانو پورا شوی کېدای شي چې سبا پورا شي کنه صحیح یو ور سره بلا پالتلو
اغان زه خورم او ملهم یم را کړی دی صحیح عام زه پرې کوم خو لږ دغه مې دغسې نه دی کړی ترویغ درته نه کړم چې لکه هره ورځ لمبېږه او هره ورځ سره شن پرې کوه که نه صحیح خو په دویمه ورځ باندې مې کړی دی صحیح بالکل ټیک ده نو دا څه حالامانو څه کیسه دې نه مخکې زه کول شوی وم بیا مې امتیاز مې بند شوي لکه د ازمینه روشتي که دا بس ځان ګروه ما تاسې خبره کړې وه چې خوب هم نه شي خوب هم کله کله ولات درې څلور ورځې مخکې خوب نه دا ستاسو په بدن باندې اوس لکه صرف خارښ دی که نه څه دانې مانې هم ورسره شته دانې مانې مسلې کې غوندې شته دی ورسره ټیک ده په دې باندې خبره کوو تاسو واورئ ښه صحیح شو ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره شریک شوي ښه میډم دی وایي چې عمر هم سیوا دی وایي چې خارښ دی یو میاشت دی نه وګورئ دی خو چې کم ټریټمنټ ووایي چې ما ته 3 ګولې یو ځای او بیا یې دوباره او لګولو بیا لوشن د ټریټمنټ نه ما ته دا اندازه لګي چې دا سکیبیز ټریټمنټ ورته ملاو شوی دی اوس خو دا چې کم ډاکټر کتلی دی هغې به ډایګنوز کړي وي خامخا دی وایي چې زه کمپلیکس هاسپټل ته لاړم نو څه کوالیفاید ډاکټر به وي خامخا نو سکیبیز خو پکار دا دی چې دا چې کم لوشنې دي لامبلو نه پس چې څنګه دی وایي چې ولګول نو هغې نه پس ټیک شي دا ټریټمنټ اوس کدا سکیبیز دی او نه دا نه ټیکیږي نو د دې 2-3 وجوهات کېدی شي آیا خو د دې کور کې نور خلکو ته سکیبیز دی او هغې دا علاج نه کوي نو بیا چې یو کس علاج وکړي هغه فایده ونه کړي دی به ټیک شي هغې نورو نه به دې ته بیا لګي نو دا یو کېدی شي دویم چې کم هغه دی مې بي رانګ ډایګنوزز لکه تشخیص غلط شوی دی یا دا سکیبیز نه دی او ټریټمنټ دې ته ملاو شوی دی نو دې لپاره به بیا دوباره کتل غواړي چې دا آیا څه بل څه مسله خو نه ده بالکل ټیک ده یقینا چې دا به مشر د تشخیص نه پس چې کم دی تاسو ته چې کم ګولې یا سری کلی شوي دي نو دا یو خاص بیماری ده چې بدن کې نری غوندې سپږی نو که دا د دې لپاره به احتیاطي تدبیرونه هم خامخا خپلولي چې هغې متعلق به تاسو ته ویلي مې چې دا د صفای سوترایۍ نه پس بل دا چې ستاسو بسترې او ستاسو د استعمال چې کومې کپړې دي چې هغه باید ومینځلی شي او نور ته هم 24 غنټې پرتې وي چې هغه مطلب 2-3 ورځې نور ته پرتې وي چې دا شانته صفا سوتره شي او د نور په وجه باندې دغه سپږه چې کم دی ختمیږي او تاسو هم صفایۍ سره دغه لوشن استعمال کوئ کم چې عمومي طور باندې دا مسلې مخې ته راځي مو په دې والا و سوشل میډیا باندې هم ډیفرنٹ سیزونه پراته دي میډم چونکې ظاهره خبره ده مونږ په ډیټیل باندې خبرې وکړو او تاسو هم په پیښور کې دننه موجود یي سرکاري هسپتالونو کې تاسو خپل برخه کار کړی دی په ټاون کې تاسو خپل سټ اپ هم چلوي پای کې خلک تاسو ته راځي او پورا سلسله تر سره کوي تاسو ظاهره خبره ده چې سو وخت نه پریکټس کوي مسلسل سرکاري هسپتالونو کې بیا پرایویټ هم نو د دې په تناظر کې چې کومې بیماری راځي کوم احتیاطي تدبیرونه څه پیغام به ورکوي شي زمونږ یو ډیره بدقسمتي دا ده یو کس پکې ټلیفون وکړي هغې خبرې ټیک هم دي چې زمونږ زیاتر خلک بلو د معاشي طور باندې کمزوري دي او بیا نورې دونه زیاتې مسلې دي که نه چې دا شیزونه بیا اوس یو کس فون وکړو او هغه وایي چې مونږ ته اوبو نه ملاویږي بیسک شی دی اوبو نو کس ته د څښلو اوبو نه ملاویږي نو هغې ته به د لامبلو دپاره اوبو چېرته ملاو شي نو دا ټول مسلې خو شته زمونږ او دې نه مونږ هغه نشو کولی نو خبر هم دقې ته راځي چې چونکې زمونږ دا سیټ اپ نو مونږ خپل همدقه کوشش کوو چې مونږ خلکو ته ذات نظر اویرنس ورکو چې دا هایجین دا صفایي دا ډیر زیات ضروری ځکه چې یو کس ته انفیکشن وشي هغه بیا پوره کور ته پھیلاویږي صحیح بیا بل زمونږ یو بل هغه دا ده چې زمونږ سوسایټي داسې ده چې زمونږ دلته فیمیل ډرمټالوجسټ کم دي کوالیفاید ډرمټالوجسټ چې کم سپیشلیسټ دي هغه ډیر کم دي کې پی کې او زمونږ زیاتر ښځې داسې چې هغه میل ډاکټرز له ځي نه بالکل صحیح نو پیریفریز کې دا مسله ډیره زیات دلته پېښور کې اکثر زه په دې خبره ډېر خپه هم شم ډېر زیات لرې نه ښځې راځي دیر نه پرون یو ښځه راله نو هغې وی چې پوره دیر کې څوک فیمیل ډرمټالوجسټ نشته نو دا زموږ مسلې شته اوس دا پکار دی چې ګورنمنټ هاسپټلز کې فیمیل ډرمټالوجسټ پیریفریز کې وي او دا کم نورې مسلې دي هایجین والا اوبو دا ډېر ضروري دا انټر ریلیټډ دي سکن سره سپیشلی دا انفیکشن سره
یقینا مطلب دا چې تاسو دا وایي چې په دې حواله باندې هغې شعور هم پکې وي او بیا په دې حواله خپله برخه لار هم ورته وښودلی شي چې کوم کې هغې ته تللي. ډېره زیاته مهرباني یقینا چې ډېر په ښکلې طریقه باندې ګټورې طریقې سره مونږ خپل اورېدونکو دپاره د نن په دې پروګرام کې خبرې وکړې. ډاکټر مهک مختار صاحبه تاسو ډرماټولوژیسټ یې او سونو اف ام ریډیو نیټورک ته وخت ورکو. ډېره زیاته مهرباني ستاسو د قیمتي وخت. بهرحال ډېره مننه کوم اورېدونکو کتونکو ستاسو هم د فیسبوک ملګرو ته په مخه په ریډیو باندې چې کوم ملګري دي به یو کلام